الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هل علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دا الله رب العالمين أحكم الحاكمين دا طول بادشاہ دا طول زبردست ها رب العالمين چه تمام کائنات خالق و مالک دے ها الله چه تمام کائنات متصرف و منتظم دے ها رب العالمين چه داغی صفات کی و صفت فعال لما يريد دے رب العالمین چې سکه سوخ چې کوي سرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي دا الله رب العالمین نه څوک تاسو نشي کولای خدای الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت ته خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دی د هر یو فرد به الله رب العالمین تاسو پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تاسو دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې الله زموږ په اعمال او زموږ په افعال باندې خبر نه دی نه زما محترمو بلکې الله رب العالمین د دې د وجه نه تاسو کوي او موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي چې سبا موږ د خپل اعمال نه منکر نشو دا زما محترمو زموږ د دنیا دا ماحول دی چې کله موږ کم یو کار وکړو کم یو جرم وکړو سمدستي د هغې نه منکر کېږو او الله رب العالمین د مشرک سړي دا خبره په قرآن کې ذکر کړې هم ده چې والله ربنا ما كنا مشرکین ای الله موږ په دنیا کې هیڅ قسم د شرک نه کړی موږ د الله رب العالمین عبادت او د الله بندګي کړې ده چې کله سبا موږ د الله رب العالمین مخې ته د خپلو اعمالو او خپلو کړنو نه منکر شو الله به دې ملایکو ته وفرمایي کرامن کاتبین ته چې د دې انسان دا رجسټر راوړو دې ته مخې ته کېږدوه چې دې دنیا کې کوم عمل کړی دی کوم کار یې کړی دی کومه خبره یې کړې ده دا ټول الله رب العالمین په دې کې لیکلي دي صرف به موږ دا یو ارمان کوو چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې عملنامې له څه څه شوی دی چې ما د وړه ګناه پرېښې ده او د غټه ګناه پرېښې ده بلکې ټولې را ایساره کړې ده د الله رب العالمین د کونو کروڑونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونږ ته د الله ذات او صفات د الله اسماء او احکام د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې را وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم را وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره مونږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم را وښودلې چې په هغې باندې ځان ساتلو سره عمل نه کولو سره موږ د الله رب العالمین د جهنم او د قهر نه بچ کېږو زما محترمو الله چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه بیکار او مهمل نه و بلکې
زمونږ د پیدایش مقصد الله رب العالمین مونږ ته بیان کړی دی چې انسان ما ته چې پیدا کړی خپل عبادت دپاره پیدا کړی. دا عبادت او دا بندګي دا به مونږ څنګه حاصلو، څنګه به زده کوو؟ د دې دپاره الله رب العالمین مونږ ته زمونږ د یو استازی، یو معلم، یو استاذ راولېږلو چې دغه استاذ په لار باندې روان شي، نو تاسو ته به زما د عبادت طریقې هغه زده کوئ. او زما محترمو یو دنیایي ماحول دا دی چې کوم یو انسان د چا سره مینه او محبت لري، نو د هغې انسان خبره هم مني، د هغه انسان چې کوم افعالي، کوم اقوالي، کوم اعمالي، په هغې باندې دا انسان عمل هم کوي. ځکه علماو د دې په وجه باندې دا محبت په درې دغو باندې تقسیم کړی دی. یو حقیقي محبت دی، دویم دا چې کوم محبوب وي د هغې خبره منل، چې کوم شی هغه خوښ ګڼي دا انسان هم هغه څه کوي، خوښ ګڼي. او دریم کوم شی چې دا محبوب بد ګڼي دغه انسان هم هغه څه کوي، بد ګڼي. اوس چې الله رب العالمین مونږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رالیږلی دی، نو د دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی مطالعه کول پکار دی چې د کوم کارونه کړي دي چې هغې باندې مونږ هم روان شو، کوم کارونه چې ځان منع کړی دی چې هغې نه مونږ هم څوک شو، ځان وساتو. لکه دغه کار، دغه عمل په دې باندې صحابه کرامو عمل کړی، په دې لاره باندې صحابه کرام روانو، مونږ ته هم پکار دی چې د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان شو. کوم کارونه چې دې صحابه کرامو کړي دي نو چې هغه مونږ خپل زندګۍ کې راولو، نو د دې آیات مصداق به وګرځېږو چې الله فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تاسو به سمه لار مونده کړئ چې که د صحابو په لار روان شوئ. هغه سمه لار څه شی ده زما محترمو؟ هغه سمه لار دا ده چې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د هدایت دپاره راولېږلو. او دا ملګري الله رب العالمین دې پیغمبر له ورکړل، دې ملګرو د هغې پیغمبر خبره من او عن ومنله. اوس مونږ ته هم دا پکار دی چې مونږ د دې پیغمبر دغه عمل او دغه اقوال خپل زندګۍ کې راولو. دا نه چې د هغې په محبت کې دومره غلو وکړو، دومره چې کوم دی ورننوځو چې د هغې سمه خبره هغه پرېږدو او بله خبره غلطه خبره چې کوم باندې هغه مونږ منع کړي یو هغه مونږ رانو خپل دین ګرځو. دا زمونږ د ناکامۍ سبب ګرځېږي زما محترمو. لکه تاسو وګورئ دا د ربیع الاول په میاشت کې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت داسې کارونه کوو، دومره غلو کوو چې مونږ ته نه صحابه کرامو بیان کړی دی، نه هغو په خپلو زندګۍ کې راوستی دی، او نه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی. چې مونږ دا غلو کوو، په دې باندې مونږ دلیل څه پیش کوو؟ دلیل دا پیش کوو چې الله فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ټیک ده، الله رب العالمین پیغمبر رالیږلی دی، خو د پیغمبر د اعمالو، د پیغمبر د اقوالو، د پیغمبر د تقاریرو، د پیغمبر د افعالو د هغې باندې عمل کول دا زموږ دپاره مشعله ده. په دې باندې موږ ته خوشحالي پکار ده چې الله تا زموږ د کامیابۍ دپاره، تا زموږ د فلاح دپاره، تا زموږ د جنت ته د تلو دپاره یو معلم راولېږلو. د دې معلم په رالیږلو باندې موږ خوشحاله شو. دا نه چې موږ د هغې پیدایش، د هغې مرګ هغه څه وکړو موږ په جشن باندې مناوو. دا زموږ دپاره حکم نه دی زما محترمو. ولې که موږ ته دا حکم شوی وی نو ولې تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې دغه صحابه کرام دا زموږ نه زیات محبت کې ننوتي یو، که موږ په ډېر محبت کې ننوتي یو. که موږ په محبت کې ډېر ننوتي یو نو الله رب العالمین په قرآن کې زموږ تذکره کړې وه چې یاره د صحابه کرامو نه بعد 1400 کاله بعد به داسې امت را پیدا کېږي چې هغوی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ولادت او په مرګ باندې به جشن مناوئ. دا کامیاب خلک دي. بلکې الله څه وفرمایل؟ الله وفرمایل چې دغه صحابه کرام چې کوم اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې دي، د هغو ملګرتیا کوي، د هغوی په لار باندې روان دي، د هغو په افعالو او اقوالو باندې عمل کوي، دغه خلک چې کوم دی هدایت موندونکي دي، په دې به لار باندې روان شي. نو پکار دا دی زما محترمو کوم اعمال چې موږ ته
پیغمبر ښودلي دي په هغې باندې موږ روان شو دا نه چې د خپل د ځان نه یو خبره راوباسو او جشن مناوو چې ولې دا د پیغمبر سره محبت دی نو څنګه هغه درې قسمه چې موږ ته علماو بیان کړي دي چې پکې یو قسم هغه دا دی چې محبوب چې تا چا سره مینه ده ته هغه محبوب ته دا ګورې چې آیا زما دا محبوب کوم شی نه خوښوي تم هغه کارونه کې چې کوم شی هغه خوښوي نو هغه به تا سره ګپ هم لګوي د هغه به تا سره مینه نور هم زیاتېږي ستا زړه هم په هغې باندې خوشحاله او که چېرته ته داسې کارونه کې چې د ستا د محبوب هغه خوښ نه وي هغه تا ته وګوري چې ته داسې کارونه کې د هغه خوښ نه وي هغه هېڅکله تا سره مینه محبت نه کوي تا سره ملګرتیا نه کوي تا سره ګپ شپ نه لګوي نو موږ څنګه چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محبت کې ننوتي یو دا جشن مناول دا عید میلاد النبي مناول دا نه موږ ته زموږ پیغمبر حکم کړی دی چې نه موږ سره مینه او محبت دی نه د هغه کسانو چې کوم کسانو دې پیغمبر سره مینه او محبت و لکه صحابه کرام تابعین تبع تابعین ائمه اربعه دې ټولو دغه شی نه دی مناو کړی زموږ دا محبت څنګه د پیغمبر سره زیات شو د دې خلکو محبت د پیغمبر سره نه دا څنګه کېدای شي زما محترم خو د دې نه دا پته لګي چې دا شی بدعت دی دا شی چې دی نو د الله او د الله د رسول د طرف نه حکم په دې باندې نشته دی دا شی زما او ستا ایجاد کړی شوی شی دی لکه تاسو وګورئ موږ د دې اسلافو د دې مشرانو کتابونه وګورو په دې خبره باندې اتفاق دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ هغه په 12 ربیع الاول باندې شوی اما په ولادت باندې بالکل اتفاق نشته اختلاف دی څوک وایي چې د ربیع الاول په میاشت په اوله کې شوی دی بعضې خو دا وایي چې په ربیع الاول کې پیدایش نه شوی بلکې په رجب په میاشت کې پیدایش شوی دی بعضې دا وایي چې په اتم د ربیع الاول شوی دی بعضې وایي په پنځم د ربیع الاول شوی دی بعضې وایي په نهم د ربیع الاول شوی دی تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت نه واره تر نن ورځې پورې دا خبره ثابتولی نه شئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت په 12 ربیع الاول باندې شوی دی هیڅ یو کتاب نشته دی هیڅ یو دلیل په دې خبره باندې نشته دی د هیڅ یو علماو اتفاق په دې خبره باندې نشته دی بلکې اتفاق چې دی نو هغه په 12 ربیع الاول کې د رسول الله په وفات باندې دی محترم چې یو خبره باندې اتفاق نشته دی نو بیا موږ ولې هغه طرف ته زور کوو خو د دې نه دا معلومیږي چې دا دین نه دی بلکې دا موږ د خپل د ځان نه جوړ کړی شوی منګړت خبرې دي او په دې منګړتو خبرو باندې موږ روان یو سبا چې د الله رب العالمین مخې ته ورشو نو الله به څه جواب ورکوو لکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین به دوه تپوسونه د انسان نه کوي چې ماذا کنتم تعبدون دنیا کې د چا عبادت کوئ بل تپوس به دا کوي چې ماذا عجبتم المرسلین ما چې کوم استازی او رهنما درلېږلی و کوم قائد مې چې درلېږلی و د هغې استازي او د هغې رهنما او د هغې قائد څومره خبره تا منلې ده څومره دې پرې عمل کړی و څومره د هغه په لار باندې روان شوی وي نو موږ به بیا څه وایو موږ به ته دا وایو چې الله موږ خو د هغې په مرګ باندې جشن مناولو ځکه موږ ته به علماو دا فرمایله چې ولادت باندې اتفاق نشته دی اختلاف دی د هغې د تاریخ د ولادت معلوم نه دی څوک وایي نهم دی څوک وایي اتم دی څوک وایي پنځم دی خو د وفات تاریخ باندې اتفاق دی هر چا ته معلوم دی چې هغه 12 دی موږ هغه مناولو او الله رب العالمین څه فرمایي الله فرمایي ان کنتم تحبون الله که چېرته تاسو د الله سره مینه او محبت کول غواړئ نو فتبعوني پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې زما تابعداري وکړئ د رسول الله تابعداري وکړئ راځئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ولټوئ د ابوبکر رضی الله عنه 2 کاله تاریخ د خلافت ولټوئ د عمر رضی الله عنه 10 کاله خلافت د زندگی ولټوئ عثمان رضی الله عنه 12 کاله خلافت د زندگی ولټوئ علي رضی الله عنه 3 کاله خلافت د زندگی ولټوئ دې صحابه دغه جشن دغه عید میلاد النبي نه دی مناو کړی د دې نه بعد ما محترم زموږ ائمه اربعه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعي رحمت الله علیه دا ټول ائمه اربعه
د دیو زندگی ولټوئ دیو هم نه دی مناو کړی بلکې دا د کوم وخت نه رایج شوی دی دا زما محترمو شپږمه صدۍ کې یو باچا و هغه قمقل و هغه دا ویله یو ځل یې خپل وزیر راوغوښتو چې یاره وزیر صاحب ما ته دا خبره معلومه کړه چې زه خو باچاحت مې وکړو خو زه دا ویم چې زما دا نوم تر قیامته پورې ژوندی وي زما دا نوم هر سړی یادوي هغه ورته وویل چې باچا دا خو اسانه خبره ده داسې به وکړو چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات باندې جشن مناو که او نوم ورسه ورکړه میلاد النبي چې رسول الله په دغه وخت باندې سړی وفات پیدا شوی دی ستا دا نوم به هر ځای کې یادېږي لکه اوس دغه مونږ چې نن دا تذکره د هغې کوو دا زما محترمو تر شپږمې صدۍ پورې دا نه و شپږمې صدۍ نه بعد دا خبره رایج شوې ده په دې دنیا کې نن چې کوم دی پنځلسمه صدۍ روانه ده د دې زر کاله وشو زما محترمو تاسو خپله سوچ وکړئ که چېرته یو شی دین وي یو شی د الله رب العالمین شریعت وي نو الله به مونږ ته په قرآن کې بیان کړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونږ ته په احادیثو کې بیان کړی وی ځکه چې کله رسول الله مدینې ته هجرت وکړو صلی الله علیه وسلم یهود یې ولیدل او نور ماشومان یې ولیدل چې دوه ورځې به یې څه کول خوشحالي به نهوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا څه شی دی وایي زموږ دې کال کې یو دوه ورځې د خوشحالۍ وي او هغه ورته وفرمایل چې الله رب العالمین د دې نه ښایسته ورځې موږ نه راکړې چې هغه یوم الفطر دی او یوم الاضحی دی یو د ورکوړې ورځې اختر دی یو د غټ ورځې اختر دی که چېرته دغه درېیم اختر په دې مذهب په دې دین کې په دې شریعت کې وی د پیغمبر به خامخا ویلی وی چې یاره الله رب العالمین درې ورځې موږ نه راکړې یو زما د ولادت دا ورځ هم پکې ده نو زما محترمو چې یو شی په دین کې نشته یو شی په شریعت کې نشته او موږ په هغې باندې عمل کار کوو په هغې باندې ځان ستړی کوو هغې ته دین وایو هغې باندې خرچه کوو په هغې باندې مال نه کوو نو زما محترمو دا د کوم ځای انصاف دی د کوم ځای چې کوم دی نو ثواب او اجر دی اوس که چېرته مونږ ته دا وویلی شي چې یاره پلاني ځای کې مدرسه جوړېږي د الله رب العالمین کور جومات جوړېږي پلاني ځای کې چې دی نو د یتیمانانو د کونډو خیر مسکینانو امداد دی هغې دپاره چنده ولګوئ مونږ به 1 روپۍ نه لګوو او که چېرته مونږ ته دا ووایي چې یاره بېګانه د عید میلاد النبي جلوس دی د هغې جلسه ده د هغې دپاره د خیرات ضرورت دی ښه ډېرې پیسې به په هغې کې لګوو ولې دا صرف یو وجه ده زما محترمو هغه څه شی ده چې شیطان د الله رب العالمین سره دا وعده کړې وه چې تا به یې الله زه ورټلم زه دې جهنمي کړم خو دا ستا بندګانان دا به زه خپل ځان سره ملګري کوم په دې جهنم کې څنګه به ملګري کې الله دې وفرمایي چې لأزینن لهم فی الارض زه به دا د ګناه عمل دا د جهنم ته د تګ عمل دا به دیو ته د ثواب په نیت باندې پېښ کوم اوس که چېرته د کوم خلک چې دا جشن عید میلاد النبي مناوي او هغو درته دا وویل چې یاره دا بدعت دی هغه دې ته وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولادت باندې ته خوشحالي نه مناوې ته خو کافر یې ته فلان یې ته ټینکاڼ یې ته داسې ته هغسې دا خبرې زما محترم وکړئ خو داسې شی دی شیطان هغه بل عمل دیو ته ښایسته کړی چې وګوره ثواب په نیت باندې وکړئ لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین زه به ورته دا ښایسته کوم او ټول به ګمراه کوم ټول به جهنم ته رالېږم الله ورته څه وفرمایل الله وفرمایل چې الا عبادک منهم المخلصین زه ته خپل کار کوه خو یاد وساته چې زما نیکوکار بندګان هغه به ستا دې وسوسه او دې چال چول کې به نه راځي بلکې تا نه به بچ کېږي هغه چال نه د بچ کېدو دپاره الله څه فرمایي چې فتبعوني انسانانو که چېرته تاسو کامیابی غواړئ تاسو جنت غواړئ تاسو د الله رضا غواړئ نو څه وکړئ د دې پیغمبر تابعداري وکړئ ولټوئ د دې پیغمبر تاسو وګورئ زما محترم په دې دنیا کې د رسول الله په سیرت باندې څومره کتابونه لیکل شوي دي په اردو ژبه کې لیکلي په پښتو کې لیکلي په انګلیش کې لیکلي چې کومه ژبه تاسو وایئ کوم ویل تاسو ته اسان یې هغه ولټوئ تاسو ته به د رسول الله په سیرت کې د صحابو په سیرت کې هېڅ ذکر به تاسو ته دا عید میلاد النبي او دا جشن او دا جلوسونه او دا چراغان او دا خیراتونه او دا لیږونه باندې کول دا به تاسو ته ښکاره نه شي زما محترمو چې نه ښکاري یو مصنف یو کتاب والا دا خبره نه لیکلې
د دې دا خبره معلومه چې دا زموږ د دین حصہ نه ده، بلکې دا څه شی دی اسې غولول دی، اسې د شیطان وسوسه ده، اسې د شیطان دوکه ده چې شیطان موږ په هغې باندې غولولي. اوس دا خبره یاد وساتئ چې الله فرمایي چې فتبعوني د دې پیغمبر تابعداري وکړئ. اوس موږ دنیا کې لالچیان یو، لالچ زموږ حصہ ګرځېدلې ده، خو زموږ د دې پیغمبر تابعداري به وکړو څه به موږ ته ملاوېږي؟ الله فرمایي یغفر لکم ذنوبکم، الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي. ويكفر عنكم سيئاتكم، الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي، ستاسو خطاګانې به ختم کړي، ستاسو درجات به بلند کړي، تاسو ته به جنت کې ځای درکړي. والله غفور رحیم، او الله رب العالمین بخښونکی مهربان دی. هر انسان دا غواړي چې زه ګناهګار یم، زه خطاکار یم، او الله رب العالمین چې ما ته معافي کوي، بخښنه کوي، د دې نه غټه خبره بل څه شی ده زما محترمو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې مونږ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت واچوي، په مونږ کې د هغه اعمال واخلي چې په کوم باندې الله مونږ ته پیغمبر رالېږلی دی، او د هغه اعمالو نه الله مونږ وساتي چې مونږ د پیغمبر مونږ هغې نه منع کړي یو، او مونږ ته شیطان هغه دین ګرځولی دی، مونږ ته دې بعضې مولیانو، ناکاره مولیانو، دا بېهوده مولیانو هغه مونږ د دین ګرځولی دی. که مونږ سره خبره کوو نو مونږ ته الټه چې دی نو مونږ منحرف کوي، مونږ ته چې دی نو دین ثابتوي. الله رب العالمین داسې خلکو نه مونږ وساتي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك